أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دا مبارک حدیث کې فرمایش کوي څه چوک هم څه مړ شولو د حالات کې څه هغه خپل وخت امام معرفت نکو حاصل، خپل وخت امام نه و پیژندلو، هغه جاهلیت مار کې مړ شولو. کوم انسان څه جاهلیت مرګ کې یعنی جاهلیت مار کې چې جاهلیت کې مړ کیږي، دا د دغې خبرې دلیل دی چې دی کومه زندگی تیره کړې دی هغه د جاهلیت کې تیره کړې دی، یعنی جاهلانه زندگی تیره کړې دی. دغه حدیث کې جاهلیت مرګ نه ویلي شوي دي. یو خو جهالت دی څه عمومي طور باندې انسان غفلت نه کار خري، بې توجه وي، بې فکره وي. یو خو دا جهالت دی عمومي طور باندې انسان نادان وي، بی عقل وي، یو خو دا جهالت دی. خو دا حدیث کې جاهلیت نه ویلي شوي دي چې کوم انسان یا خپل وخت امام معرفت نکو حاصل هغه جاهلیت مار کې به مړ کیږي. جاهلیت څه کوم دی؟ دا رسول اسلام نه مخکې څه کوم داور دی، د کفر والا داور، د نفاق والا او د شرک والا، بت پرستی والا. یعنی هغه انسان چې هغه انسان خپل وخت امام معرفت نکو حاصل هغه د سوای څه که مړ شولو، د سوای څه بت پرستی کې مړ شولو، شرک حالات کې مړ شولو، یعنی نفاق حالات کې مړ شولو، یعنی دومره یعنی دا سړی باد دی چې دا د حالات کې مړ کیږي چې کوم انسان سره د خپل وخت امام معرفت نه وي. اما جاهلیت مقابله کې چې دغه حدیث کې معرفت لفظ استعمال شوی دی، جاهلیت مقابله کې چې کوم دی هغه د نور، روشنایی، معرفت، یعنی جهالت نه رڼا طرف اروتل، تیارو نه رڼا طرف راتله، دې ته د ویلی شي څه معرفت. معرفت لغونې کې وضاحت وکړو. موږ سره یو معرفت دی و یو علم دی. حوال به دغه علم په باره کې لږې یوه دوی خبرې وکړو. علم دې ته ویلی شي چې یو انسان دی چې هغه سره علم ښه ورسره دی، مثلا ښه خبر دی چې د شراب څه کوم دی دا حرام دی، خو بیا د ځان څه وایي چې وایي چې کوه شه یو غوړه پکه څه فرق نه کوي. یعنی علم ورسره دی، ښه خبر دی چې قرآن کې، احادیثو کې، روایاتو کې شراب حرام دی، خو دې په باوجود دی وویله چې دا یو غوړه پر نوکه څه فرق نه کوي. اما معرفت څه کوم دی؟ یعنی علم کې انسان سره غلطي کیدای شي. تاسو خپله اوس واورېدلو غلطۍ وشوله، علم سره سره شراب وچیکلو، خو اما معرفت څه کوم دی؟ دې کې د غلطۍ هېڅ ګنجایش هم نشته دی. یعنی کوم یو کار څه کوي هغه به خپل وخت امام حکم په مطابق دې ته د ویلی شي څه معرفت. یعنی انسان په کار د معرفت حاصل کی، امام څه څه په کار د هغه باندې چې وکړي عمل وکړي. تاسو که سترګې وغړوئ د معرفت څه کوم دی؟ کله کوم انسان ته د وخت امام معرفت حاصل شولو بیا هغه زړه کې محبت پیدا کیږي. خو چې کله محبت پیدا وشولو بیا دا انسان بیا اطاعت ته ځي، یعنی بیا خپل وخت امام اطاعت کوي. موږ سره واضح څه کوم مثال دی، که تاسو کربلا میدان ته لږ سترګې وغړوئ، حضرت ابوالفضل العباس هغه ته څنګه د امام معرفت حاصل و؟ یو کار هم د خپل وخت امام نه بغیر نه دی کړی، همیشه دپاره امام پیروي کې وخت تیر کړی دی. چې هغه تاسو خپله علماو نه بار بار اورېدلی دي چې علمدار مولا حسین سره څنګه وفاداري وکړله. که څوک غواړي چې زه یا خپل وخت امام معرفت حاصل کا، پکار دی چې هغه ابوالفضل عباس نه هغه سبق زده کړي. و ویلې چې
امام هر یو حکم ته علمدار چې و تسلیم و. ټول د کربلا شهدا خو بالخصوص که څوک خپل امام څخه غواړي چې زه ورسره وفادار وګرځېږم نو هغه علمدار ته سترګې وغړوي یا علمدار مطالعه وکړي نو انشاءالله هغه به خپل امام سره وفادارۍ چې کي زده کړي. وصلی الله علی محمد و آله طاهرین.